امریکا چې کله په ایران باندې حمله وکړو ایران د دوه خبرو اعلان وکړ چې اوس موږ دا دوه خبرې کوو یو په د امریکای اډې ټارګټ کوو او یو چې کومه زموږ سمندري لاره د عمان سره یو ځای چې ابنای هارموز ولویل شي دغه لاره به بندو اوس ابنای هارموز لاره څه شي ده په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو خو چې بل ایران کوم اعلان کړو چې موږ به د امریکای اډې ټارګټ کوو نو بیګای په قطر دوحه کې د امریکا یو اډه ټارګټ کړی ده چې شپږ میزایل په ورويشتي دي نو اډې ټارګټ کول چې کوم دی تقریبا ایران شروع کړی دي امریکای نه بدله اغشتلو د پاره ایران چې کوم دوه خبرې کړې وي نو یو خبره خدای شروع کا اوس دویمه خبره چې کوم دا سټیټ اف هارموز ابنای هارموز لار بندول دا څومره خطرناک کې دی شي او دا کوم لار د پدې باندې سکیږي پدې باندې پدې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کو چې تاسو ووري حیران بم شي او بل ایران د لار نشي بندول کچري ایران د لار بندي نو دا جنگ با ورلد وار شکل اختیاري جی عالمی جنگ به شروع کیږي څنګه به شروع کیږي دا ډیټیل طرف لپاره ورځو جی ابنای هارموز اصل کې داس یو سمندري لار ده چې دا د عمان او د ایران ترمنځ سمندري لار ده چې د لارې تقریبا 1500 که 1600 مایل کم دی لکه ډیره زیاته لار ده د لار سکیل 1500 کیلومتر د 1500 کیلومتر نه زیاته لار ده سمندري چې دا په ایران او په عمان باندې تیریږي ځکه د قطر د کویت د سعودي عرب د عراق د دې ټولو تیل په دې لار باندې عالمي منډي ته ځي څومره هم پټرول ډیزل موبلیل د پدې لار باندې عالمي منډي ته د عرب ملکونو او د لپاره ایران مکمل تیاری کړي چې د سمندري لار بند کړي څه تیاری کړي دا تیاری دا کړي چې د لپاره ایران باقاعده نیول ماینز جوړ کړي مطلب په سمندر کې داسې بمونه کې خو دي چې هغه په غي باندې کله یو شپ راشي نو هغه بم بلاست شي هغه شپ ولا خراب تراب کې شپ ولا تبا کی یا میزایل ولا جوړی کړي وي د شپ حواله سره چې په شپ صرف هغه میزایل په شپ باندې سمندري جهازونو باندې ورځي یا د یو داسې کشتۍ تیاری کړي وي چې پاغه باندې په سمندري جهازونو باندې حمله کوي یا سب میرین اصل کې دومره بحري جهاز وي چې دا په بو کې دن نه مزل کوي د بار چلنخ کاری بو کې دن نه دی ګرځي نو دا هم ایران تیاری کړي دي اوس که ایران د لار بند کړي نو سبق کیږي که ایران د لار باندې نو تاسو له ویډیو کې مو وی چې یو عالمی جنگ به شروع کیږي څنګه به شروع کیږي ځکه په دې لار باندې امریکا یو کې یورپ د ټولو ملکونو ته په دې لار باندې تیل زی څومره هم تجارت کیږي هغه په دې لار باندې زی نو که ایران چې د لار باندې نو بیا به ټول ملکونو سره جنگ ته تیاریږي او ایران وایي چې مونږ قاسم جنگ له تیار یو ځکه امریکا یو کې نور یورپ ملکونه چې کوم دی هغه هم بیا د ایران خلاف جنگ ته روزي ځکه چې پای باندې با تیل بند شي او تیل چې بند شنو د هغه اکانومي ته غټ نقصان رسي بلکې د لار بند شنو بیا به امریکا او یورپ ملکونه د ایران خلاف غټ جنگ شروع کوي بل طرف ته ایران وایي چې زه جنگ ته مکمل تیار یم خو بل کچې د لار باندې نو چین ته هم خطر ده نو کې دیش چین هم بیا د ایران خلاف شي ځکه چین ته چې څومره تیل ځي کنه تقریبا 40-50% تیل په دې لار باندې چین ته ځي چین چې کوم دی تقریبا 70% تیل د نوري دنیا نه اخلي چې پای کې 40% 30% تیل په دې لار باندې چین ته ځي نو اوس کچره د لار باندې نو چین تم خطر ده ټول دنیا له خطر ده ټول دنیا بر ایران خلاف روجتيږي ایران سره به جنگ کوي نو د لار باندې لګران دي خو بل طرف ته امریکای اډو باندې حمله چې کوم دی ایران شروع کړی دي